په کورمه کې د روډونو نظام ښه کېدو سره په ترانسپورت سیستم کې هم بدلون لیدل شوی او اوس دلته د موټرو په ځای د ریکشو او لوډرو استعمال سیوا شوی. په ترانسپورت سیستم کې بدلون ته په لیدو سره یوې کمپنۍ په کوزي کورمې پیرکیم کې د پاک ایشیا اینډ لوډر په نوم د یو شاخ پرانستنه وکړه. په دې موقع ګڼ شمېر خلک موجود وو. چې دا شهر په شهر کې د هر یو شي سہولیات او فیسیلیټي د نقشې ضرورت د دغه پروژې یو مشر وایي په سیمه کې د ریکشو راتلو سره به په مقامي سطح کرایي کمې شي او خلکو ته به روزګار په لاس ورشي. موږ د ریکشو کاروبار آغاز په کورمه کې اول بار دې وجه نه سٹارټ کړو چې په کورمه کې ډېر هغه څه دي چې هغه د انسان د وس نه بار دي، لکه کرایې شوې او مثال غربت ویلي دي او انقلاب وویل. الله پاک دې دا موږ چې کوم آغاز دی دا د الله پاک د عوامو لپاره او موږ لپاره د خیر قدم او سبب جوړ کړي. موږ چونکې په ابتدا کې هم د 250 سی سی انجن نه موږ سٹارټ واخیستو. دغه مشر وایي د سیمې د روډونو ساخته په لیدو سره د پیښور یا د نورو ښارونو کې چلیدونکي ریکشو په ځای مضبوطې او پایداره ریکشې راوستي. او په دې کې موږ سره د کمپنۍ والا چې کوم انجینر اکرام صاحب دی او د ایشیا چې کوم چیرمن دی او انجینر دی، هغه موږ سره په دې کې موږ سره ډېر زیات کومک او هغه وکړو، تعاون وکړو، ځکه چې موږ اول ځل دی چې په ریکشا کې پاور انجن چې هغې موږ تاسې ورته کومک ګیر یو دغه پاور ګیر راغلی دی، نو هغه یې موږ دپاره جوړ کړو. موږ د دې وجې نه چې دلته زیاتې چوړیانې او ټیټې جګې ډېرې زیاتې دي. رشکو کاروبار دا خو ظاهراً د رشکو کاروبار ښکاري، خو د دې د رشکو د کاروبار سره اسوسییټډ دنیا نور بزنس، نو موږ هغه اپورچونیټیز به هم کریټ کوو انشاءالله چې او هغه اپورچونیټیز چې موږ کریټ کړو هغه به موږ کوشش دا کوو چې موږ د خپلو کورونو ایجنسۍ د عوامو دپاره د خلکو دپاره هغه اپورچونیټیز هم دلته راوړو او د دې په ډور سټپ باندې هغه خوشحالي هم دلته راوړو انشاءالله. زموږ دا ټول کاوش او دا ټول کوشش د دې خبرې دپاره دی چې موږ د خپلې صوبې د خوشحالي راولو، موږ خپل علاقو د خوشحالي راولو او موږ دا یو چیپ سواري ده چې اغستل یې ارزان، مینټیننس یې ارزان، رننګ کاسټ یې ارزان، چې دا ارزاني ټول موږ ډاون سټپ باندې خپل اینډ کنزیومرز ته راولو او موږ باندې اولنی حق زموږ د خلکو دی. نو چې دا خبره موږ دې ته ورسوو او دا شی موږ ته هم فایده وشي او د خلکو ته